نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه प्रोफेसर जावेद एहसास साहब बानी पख्तून थिंकर फॉर्म और नूर मशरानो अहल इल्मो तालिब इल्मानो यासिर साहब चुकुमी खबर होगी माँ हुई चीज़ वो अवल के दे चिमुड़ा कच्ची की खुद दे मतलब दा चिमुड़ा कच्ची की मिया नहीं आउज़द एहसास साहब ता खिराज तहसीन पेश कौम او د احساس صاحب د خپل پورا قوم طرف نه بلکې د ملک طرف نه زدا شکریا ده کوم چې هغه یو داسې پلیټ فارم خلکو ته ویر کړلو چې کدا پلیټ فارم پاکستان د جوړېدلو وخت کې داسې نمونه پلیټ فارم د اهل علم خلکو ملک ته ملو شوی وی نو نن به موږ په نظریاتو جنگ نه وای کم از کم نن به موږ په وسایلو جنگ نه وای او نن به موږ خپل کې آلتا اور آلتا نه وای مشرق او مغرب کې وناس نه وای او دا کمزوري او دا کوتاهي د اهل علم خلکو وي او احساس چې کوم پلیټ فارم مشترک کړی دا هغه نن چې کوم پروګرام دا دی هغه عنوان مزاحمت ته او ماته احساس حکم دا چې تاسو بده قرآنی تناظر پیش کړي چې مزاحمت څه ته یي قرآن مجید چې کوم تصور د مزاحمت پیش کړي او د موږ چې کوم د فورم دا په د فورم کې موږ څه کولای شي موږ سره دې څه شي موږ سره سرمایه حیات صدا لمحه موجود کې د موږ سرمایه صدا چې په هغه سرمایه بنیادونو باندې موږ لاړ شو او موږ د مزاحمت د خپل پلیٹ فارم نا کوشش وکړو حتی الامکان هغه کې موږ سره علم ده هغه کې موږ ټول نه وړاندې شي چې موږ کله ګورو د دو موضوع حواله سره هغه د قران مجید د مزاحمت تصور ده قران مجید مزاحمت څه شي قران مجید هر هغه جدوجہد تا هر هغه کوشش تا مزاحمت نماور کوي چې هغه د انسان زندګۍ فطرت سره هماهنګ کول غواړي هر جدوجہد چې هغه د انسان زندګۍ فطرت سره ملوي د اسلام د قران دغه جدوجہد تا مزاحمت نماور کوي او فطرت سره د هماهنګ کونه مطلب څه ده دغه مطلب ده لکه فرض کړو مرسترګه ده مرسترګه په خپل ټیم باندې رخیږي خپل موږ زمکه ته روشنايي ور کوي براه راست او د زمکه خپل کار کوي لګیا ده ا د خپل صلاحیت اظهار کوي یو بل پر رکوټ نشته ده او د صلاحیت معقول اظهار کوي نه معقول اظهار نه هغه اظهار کوي چې کوم د فطرت تقاضا ده امدرنګ انسان شکلا دسه ژوند تیری چې هغه خپل معقول حق حاصلولی شي خپل معقول نظریاتو پرچار کولی شي هغه چا سره شیر کولی شي هغه کې معاشره کې باهمي تعاون وي نو دغه معاشره د انساني فطرت عکاسوي خو کچې ته دو شیونو باندې پابندي وي دا شیونه نوي مانس کې نو دغه ټیم کې د مزاحمت ضرورت وي او مزاحمت اسلام سشته یای د اسلام د مزاحمت چې کوم تصور ده هغه چې کوم مقصد ده هغه د قران مجید په روشنايي کې چې موږ ګورو الله رب العالمین په قران کریم کې د هغه مقصد مشتشي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله تاسو قتال وکي څومره وخت رسي هغه وخت رسي چې تاسو فتنه لری کړی نه وي
او فتنه څه ویلی شي؟ هر هغه رکاوټ چې هغه د انسان په فطرتي ژوند کې خلل اچوي هغه فتنه ده. او هر ټیم کې هر چا د قتال مطالبه هم نه ده. د قتال قتلنې ډېر ستر مزل ده. د قتال بنیاد د قتال کله تللی شي قتال طرف ته هغه یو بل اړخ لري، یو بل موضوع ده هغه. خو به هر حال ټولو نه پیاله چې دغه نه موږ ته پته لاګي د قرآن دغه آیت نه دا لګي چې تاسو به هغه فتنه فرو کوي لرې لګي فتنه. خو دغه رس اسلام نه یي. اسلام مزاحمت رد عمل ته نه یي. اسلام مزاحمت یو مکمل نظام ته یي. اسلام مزاحمت محبت ته یي. اسلام مزاحمت د انسانانو یووالي ته ویلی شي. د کائنات ذرې ذرې سره د انسان د مزاج ملاونې ته اسلام مزاحمت یي. دینه بعد ځکه بیا الله رب العالمین فرمایي چې فتنه ختم شه او دین چې دا الله دې پر خالص شلو. او دین الله دې پر خالص کولو معنا دا ده چې موږ خدای موږ باندې حکمرانی کوونکی په موږ باندې پاسنس د حکم چلوونکی د موږ بادشاہ د موږ ټولو انسانانو هغه الله رب العالمین ده. په ځمکې باندې به د انسان بدمشي په انسان باندې نه چلیږي. محض الله رب العالمین خلیفہ په طور باندې به انسان کار کوي. نه یو ګروه ته دا اجازه شته او نه یو فرد ته دا اجازه شته چې هغه په انسانانو باندې خپل نظام مسلط کی. دا شاته اجازه نشته ده. ویلې ځکه چې لکه زه انسان یم بلم انسان ده نو دا تصادم کریټ کوي لګیا ده. زه انسان یم بل انسان ده. دا تصادم چې کله کریټ شي نو په دنیا کې به مزید تصادم رسی. نو د مزاحمت په نامه باندې د اصلاح په نامه باندې به یا په نخبرۍ کې او یا قصدن طور باندې موږ داسې سټیج ته ورسو چې هغه سټیج به د اصلاح په ځای باندې مزید د بیکار ذریعہ ګرځي. لکه تاسو مخکې ما عرض وکړو د کائنات چې کوم فطرت ته دا مزاحمت ده. د کائنات چې کوم ذره ذره موږ ګورو دا مزاحمت علامت ده. دا ژوند د مزاحمت. موږ تاسو کا په ساينس کې نیوټن وګورو. نیوټن په مزاحمت قوانینو باندې کار کړی دی او هغه خلکو ته جوت کړی دي. خو د انسان چونکه د کائنات بشنده ده نو انسان هم مزاحمت حامل انسان ده. د مزاحمت او د عام شیونو مزاحمت کې فرق ده. لکه مثلا اوبو ته موږ گزار ورکو او په پاسه وچاتی شي بلان دی رو ورځي. دا مزاحمت ته او دا رد عمل ده. خو د انسان رد عمل نه. د انسان د قرآن چې کوم دی مزاحمت تصور مشترکي غدا مرنه ده. آی چې کله د اوبو پاسه لاړی شي لاندې راغلی دغه رسېده نه پرې دی. بیا دا اوبو ته به ترتیبم ورکوي. بیا دا اوبو په خپل ځای باندې مناسب انداز سره کې دی هم بیا همدارنګې د قرآن مجید نه پته لاګي الله رب العالمین د مزاحمت څومره اسلام څومره د مزاحمت افادیت بیان کړی دا څومره پرزور انداز سره د یو مؤمن نه مطالبه ده چې ته به د مزاحمت صرف مسلمان به د مزاحمت ورسته حصے کې نه وي. مسلمان به امامت کوي د مزاحمت ولا ځکه چې نور خلک کله مزاحمت کوي نو هغه د اسلام په رڼا کې به نه وي. د اسلام په رڼا کې چې نه وي هغې کې به مسایل ډېر رسېږي او د اسلام په رڼا کې چې کوم مزاحمت وي هغه به تصدم نه حتی الوسع هغه به د دلی دوری انسان د تګ نه حتی الوسع انسان بچ کوي. لکه قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین. الله رب العالمین یې چې کله انسانانو کې یو ګیرو یو طاقتور ګیرو د کمزور ګیرو باندې وو حکومت کولای ټول عمر به د استحصال کولای کچې ته داسې نه کولای ما چې انسانانو کې ما د مزاحمت صلاحیت نه وای چولای نو دا ټول عمر دغه شی وای. خو ما فضل وکړو انسانانو باندې. الله رب العالمین انسان کې چې کوم د مزاحمت صفت کې شي دا
دته خپل فضل ویلو چې دا د ما فضل د انسان دا او بل دا د مزاحمت کله چې د مزاحمت نه وي بیا به څه کیږي چې لانګ پیریډ د پر کله مزاحمت نه وي الله رب العالمین فرمایي چې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا یعنی تا سیاسی کو بحثن بربادی سیاسی ادارے معاشی ادارے دیتا عبادتگاہی چکم دی اغابم محفوظی نوی دیا دے یہودو عبادتگاہ بم محفوظی نوی دے ہندوانو عبادتگاہ بم محفوظی نوی یعنی دے مزاحمت نکے دنے چې لانګ ټایم د پر کله نو شي نو دی هغه چې کوم نتایج رسی هغه په دې باندې رسی بیا اوس قران مجید چې کوم مزاحمت پیش کوي مزاحمت مطالبه کوي مجنا هغه تاسو په مخ کې ما عرض کا چې هغه دا یی چې تاسو مزاحمت وکړي د مزاحمت مقصد څه دا مزاحمت مقصد د فتنه ختمول دي د رکاوټ ختمول دي د بدامنۍ ختمول دي د اسلام چې کوم د مزاحمت تصور دا هغه نفرت نه ده ا جنگ نه ده ا تصدم نه ده هغه په یو بل باندې پاسه مشيري نه ده ا د مشيري جنگ نه ده ا د انسانيت جنگ ده هغه د پورا انسانيت ته پرا د امن ولا پیغام جنگ ده اور هر هغه فتنه چې هغه زکو او قبل کوي هر هغه فتنه دی هغه اسلام مخالف ده اسلام اصولی مواقف پیش کوي پورا انسانانو دی پرا الله رب العالمین د کائنات خالق ده الله زم بندا یم امریکنه بندا ده زم بندا یم بنوسه بندا ده خټکم بندا ده وزیرم بندا ده ټول دی الله رب العالمین بندگان اوس الله رب العالمین د مزاحمت پیاله هدف څه مشتمتعین کوي ترجیح بنیاد باندې چې کله ته مزاحمت شروع کړي لکه موږ کوم پلیټ فارم دا دنه موږ مزاحمت آغاز کوو نو د موږ په ټولو نه پیاله موږ کوم قسم ته مزاحمت کوی شو هغه او پیاله ترجیحات باندې موږ هدف څه پکار ده هغه بره کې الله رب العالمین خپل کلام کې فرمایي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم چې ته برای لري کا په نیکۍ سره او د انسان دا فطرت تا هر انسان دا سینوي ډیر انسانانو کې ډیر خلک دا سوي چې آغا د ضمیر په आवाज باندې لبیک یای چې مسلسل نیکۍ سره هغه ته جواب ملوي مسلسل بیا هغه انسان څه کوي هغه انسان کوشش هغه انسان دغه سړی طرف ته رسی یعنی اسلام مستدعي چې کوم قوتونه چې دتا مزاحم دي مخکې هغه قوتونه ته ختموا ما دا د خدای د کائنات حصہ ده هغه قوتونه خپل همنوا جوړ کا کأنک ولی حمیم خپل پرجوش ملګری جوړ کا چې دتا همنوا شي اته په درد باندې وژړي او تا ته شو کې را پرې ودی چې یار دا خو ما ډېر ظلم کړی تا سره پیاله پرایورټي بیسس باندې داسي وي خو ضروري نه چې هر سړی داسي هغه دې پر به بل استما ابتدا کې ارزو کو نورې ګوشي دي د اسلامي مزاحمت والا هغه طرف نه بیا یو مربوط نظام اسلام پیش کړي هغه کوي همدارنګه د مزاحمت پیاله مرحله کچې ته موږ وګورو ټول نه پیاله موږ څه کوو موږ خلکو ته یوې خبرای ورکو دعوت ورکو دی خبرې نو اسلام هم مستدعي چټونو نه پیاله تاسو خلکو ته دعوت ورکړي او اسلام په دغه مرحله کې د ډیرو مسایلو حل خود به خود رسیدي لکه الله رب العالمین موږ ته په قران مجید کې ارشاد فرمایلی چې ادعو الی سبیل ربک نبی اسلام ته الله حکم کوي چې ته د خپل رب لیاره طرف ته خلق راوغړه په څه سره بل حکمت سره راوغړه والموعظه الحسنه په رنگینه خبره سره راوغړه وجادلهم بالتي هي احسن او بهترین دلیل سره جواب ورکا ګورئ دا مزاحمت ویل کیږي ویل چې انسانانو څو رکاوټونه پیدا کړي په ژوند کې یعنی مزاحمت ځکه کیږي چې انسانانو رکاوټونه پیدا کړي
لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اوس انسانان موږ ګورو چې انسانان په څو قسمه وي. د قرآن مجید انداز وګورئ تاسو، د انسان د نفسیاتو ټارګټ کونه وګورئ او د دغه پروګرام وګورئ چې هغه څرنګه کوم لیول باندې انسان بیایي. انسان نفسیات دادي انسانان په درو قسمونو باندې. یو هغه انسانان دي چې هغه دانشور خلک وي، عقلمند خلک وي. یو عام خلک وي، مطلب دانشور ټایپ خلک نه وي خو عام خلک وي. او دریم عام خلکو نه مراد دا ده چې هغه په فطرت ته انسانیت وي، چې هغه جذباتو ته اپیل وکړلی شي، هغه شی قبلوي بیا. او دریم هغه خلک وي چې هغه عقلمند وي خو عقل په منفي انداز سره استعمالوي. پیاله خلک چې کوم دي، عقلمند خلک، دانشور خلک، هغه د پر الله رب العالمین نبی اسلام ته فرمایلو چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. حکمت سره وګوره. حکمت څه شی؟ حکمت علماء لغت لیکي چې حکمت یلی شي علم ته، حکمت یلی شي عقل ته، حکمت یلی شي عدل سره فیصله کول ده. یعنی د علم او د عقل امتزاج چې کله راشي د هغې مطابق چې چلا عدل باندې فیصله وشي، عادل نظام قائم شي، دغه پورا سیستم دا حکمت یې. او انسانان چې کوم هوښیار خلک وي ادو شیونه متاثر کیږي چې یار دا شی عقلی ده، دا شی علمی ده، د نتایج دي د شی ولا، نو خلک ونه متاثر کیږي. او دویمه خلک چې عام خلک دي هغه د پر نبی اسلام تعالی رب العالمین بیان شي والموعظه الحسنه. موعظه حسنه هغه خبره ته یلی شي، هغه کلام چې کوم کلام په ذریعه سره د انسان ضمیر او د هغه پیدایشي چې کوم فطرت ته هغه ته आवाज کولی شي، دې ته یلی شي موعظه الحسنه. لکه زنا واقعات وګورئ قرآن مجید کې موسی علیه السلام واقعا، ابراهیم علیه السلام واقعا، نبی علیه السلام واقعات، دا موعظه حسنه ده. دا انسان جذبات روي چتای، د انسان ضمیر رژم دی کوي. او دریم هغه خلک وی چې هغه خلک اعتراضات کوي، هغه خلک رکاوټ جوړوي، علمي رکاوټ جوړوي. نو الله رب العالمین په دې ځای کې بیا انسان الله رب العالمین مستاس ته دا حکم کوي او نبی علیہ السلام ته هم کوي، مخاطب موږ هم یو چې تاسو څه وکړئ وجادلهم بالتي هي احسن. هغه سره ته مناظره وکړه، اسره مکالمه وکړه، خو څه انداز سره ورته وکړه، دلیل سره وکړه. احسن دلیل، احسن یلی شي په عربی ژبه کې چې یو شی انسان د پر اټریکټیو وي، هغه خبره چې هغه انسان د پر جذبیت لري، حسن او خوبصورتی لري، هغه ته احسن یلی شي. یعنی داسې دلیل او داسې لهجه، داسې دلیل، داسې خیرخواهي تا خلکو ته سړي ته مخکې کا چې هغه د تا همنوا جوړ شي. خو کله چې دا خلک دا نه بعد ته څه کوې، یعنی که دا په دې باندې قایل نشو نو بیا به څه کوې، بیا زیاړې نشته. اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې نه چې زیاړه وکړه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العالمین چې کوم نظام ور کړی دا د دعوت والا، او خود به خود خپل ځان کې دغه معنویت لري چې هغه د دو خلکو علاج کوي. ګوره کله چې دانشور خلک، عقلمند خلک د دلیل نه متاثر شي، اب متاثر شي. دویم عام خلک متاثر شي. دریم چې کوم د جدال ولا خلک وي، د بګاړ ولا خلک وي، هغه به بیل پاتې شي. بلې چې خلک به ګوري کنه چې یار دا خو بهترین دلیل سره یای او دا ته کنځلې کوي لګیا دا، ا بهترین خبره کوي او دا ورته کنځلو سره جواب ورکوي. دا عام خلک او چې کوم دانشور خلک دي دا په دې خبره باندې پوهیږي. او بیا هغه چې کوم خلک رکاوټونه جوړوي په موږ په مانس کې، هغه رکاوټونه ولا خلک بیل پاتې کیږي. او هغه دې پر کچته مؤثر انداز سره دغه طریقې کار اختیار کړل شي، نو هغه دې پر یو داسې مزاحمتي کلچر اسلام انټروډیوس کوي په خپل دعوت انداز سره چې هغه سروایول نشي کولای داسې وخت کې. او کچته دای وی هم دغه سوچ ولا خلک وی هم چې هغه بیا مزاحمت غواړي، خو د سماجی دباو په نتیجه کې
د اخلاقی او د علمی دباو په نتیجه کې د شعوري په معاشره کې چې کوم د مزاحمت فکری علمی او معقول شعور خور دا د هغه په نتیجه کې یا هغه چې کوم منفي اثرات دي هغه معاشره محفوظ دي. دا د الله رب العالمین د هغه پروګرام ساده چې کوم ابتدا کې الله رب العالمین موږ ته شیلی دا چې تاسو ابتدا د دې نه وکړئ. او دا یاسر صاحب چې کوم خبره وکړه چې ما کو چې موږ کچې کېم نه یو، نو مطلب دا چې په کار چې د دې نه موږ ابتدا کړی وای د خپل پیاله د علمی ابتدا چې زه خلکو شعور جوړ کوم چې شعوري طور باندې خلک بیدار شي او هغه نه بعد بیا نور مزاحمتونه هم دي. او ګورئ اسلام مزاحمت کلم تم یہی، اسلام مزاحمت خبر تم یہی، غور و فکر تم یہی، اسلام مزاحمت پنجازمائی تم یہی. اسلام مزاحمت چې دی هغه د یو اړخ نه ده، پورا ژوند احاطه کوي. او په ابتدا کې ټولو نه وړومبی چې کوم دی هغه دغه پر امن انداز سره د داعیانه انداز ده، تقریبا 70-80% کار اسلام دې سره وباسي. موږ تاسو ګورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کې موږ چې کنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخلاق ډېر خلک کړي په جنگونو باندې متصره کړي په څه باندې په دغه تعلیمات باندې دغه دلیل دا دغه وزن دا د الله رب العالمین دغه رب کلام دا چې دې موږ د تاسو د نفسیات خالق تا اپویږي په خپل بندا باندې چې ما بندا نفسیات سړي سټم کې کومه خبره ده بندا ته پکار ده اپویږي په دې خبره باندې. اوس ورونو چې کله موږ دا خبره وکړله یو اشکال پیدا شو دې کې. اشکال لا پیدا شو چې موږ دا کوم پلیټ فارم دی نو دا خو ډېر لغوندې لینټي کار ده چې موږ به چې څه کوو، موږ به د عقلمند بیله مخاطب کوو، عام خلک به بیله مخاطب کوو، او د رکاوټ والا خلک به بیله مخاطب کوو. او د دوران کې خو علمي پروسس ده، دا خو ډېر ستر پروسس ده. نو ډېر خلک به موږ سره لیارې باندې لاړ شي خو مانځ کې به پاتې شو، موږ دا کار به نیمګړی پاتې شي. خو دا خبره داسې نه ده. د اشکال جواب په قرآن مجید کې خپل شته ده. ځکه تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند وګورئ او د انسان تاسو نفسیات وګورئ. د انسان دا نفسیات دي چې کله دای په عقلي طور باندې په یو خبره باندې کلیر شي نو دته هغه کار آسان وي. عقلي طور باندې او د زړه وسره ومني چې بھائی دا کار دا او دینه بل نشته دا همدغه مالیار دا. نو انسان به انسان ته په عملی ژوند کې استقامت ملوي بیا. او کله چې یو شی په علمي بنیادونو باندې شروع شي، درست علمي بنیادونو باندې، صرف علمي نه درست علمي بنیادونو باندې، نو هغه شی کې دوام وي، هغه مخکې شي. بیا هغه کس چې کوم د علمي بنیادونو باندې کار شروع کړي هغه کس استراب کې غورځيږي، هغه کس بېچینه کېږي د حالاتونه، هغه کس ستړی کېږي خو مایوسه کېږي نه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې استراب رغلی ده، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې تکاوت رغلی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ناست نه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام یوه ځای باندې مایوسه شوی نه ده چې ده په خپل رب باندې توکل کړی، ویلې هغه کلیر و دس ځای نه. نو انشاءالله دا موږ چې کوم پلیټ فارم ده دا باندې چې موږ عقلي طور باندې کلیر وو نو دا کوم ستر پروسس والا کار ده دا به ډېر بهترین انداز سره وشي انشاءالله تعالی. همدارنګې یو بل شی د صحابه کرامو ژوند نه قرآن مجید موږ ته مثال راکوي چې صحابه کرامو ته تاسو ته ما عرض وکړه چې کله عقل او زړه دا وسوسو نه پاک شي، کلیر شي، وشي باندې بیا د قدمونه خود به خود چپکاو شي، به انسان کې استقامت رسي. هغه مزاحمت دی پر به انسان لکه د غر ولاړ بیا. الله رب العالمین په غزوه بدر کې د صحابه کرامو په حالاتو تفسیرا کوي او هغه نه بعد دی هغه چې کله قدمونه په کوم شي باندې مضبوط شوي استقامت اختیار کړي دی هغه تذکرہ اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الاقدام. چې تاسو زړه ما مضبوط کو ویلې
سمنه مضبوط څه لپاره چې تاسو قدمونه مضبوط شي، چې تاسو د میدان کې کلک او ټینګ ودرئ. نو دغه طریقې کارونو کوم تاسو په خپل ژوند کې په ژوند کې د دې پر یوه حصه وبسو. او زه ډېر په بصیرت سره دا خبره کوم چې جاوید احساس صاحب دغه پروګرام چې کوم دا یو عظیم جهاد د نن سبا او داسې جهاد الله رب العالمین دی وکړي چې داسې خلک ډېر مشترک پیدا شي، ځکه چې جذبه شته د موږ کې، ډېر خلک جذبه شته خو سمت نشته. ده دغه پلیټ فارم چې دا به سمت متعین کوي ان شاء الله تعالی. او دغه دانشوران او مفکرین خلک، علما او شعرا ادیبا، دا خلک چې کله ربیچت شي بیا خلکو ته یو بهترین انداز سره یو پلیټ فارم نه فایده ورسوي او علمي فایده ورسوي. او دا چې موږ کوم مزاحمتي نور تحریکونه دي هغو دپاره به یو علمي سرمایه هم وي. او دغه دا چې کوم مزاحمت ته دا تربیتي ده، تربیتي فکري رویې پیدا کول دي موږ. او دغه مزاحمت چې دا یو خاموش قوت ته، دغه مزاحمت زړونه ګټي، عقلونه قایل کوي او د ظالم او د نظامونو بنیادونه هلاو کوي. او د بغیر د څه د تصدم نه د تصور حکمت د قرآن چې کوم د تصور حکمت ته د موعظه حسنه او جدال احسن ده، هغه یو تهذیب یافته مزاحمت ولا دعوت ته چې یو تهذیب یافته مزاحمت ولا دعوت موږ ورکو. همدغه درې شیونه موږ راونیسو ان شاء الله تعالی. الله رب العالمین موږ کار کې برکت شي. الله رب العالمین دی وکي چې موږ نه الله پاک د قوم خدمت والی، د انسانیت خدمت والی خپل رضا دې پر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.